بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها الامام الصادق. السلام علیک یا ناصر دین الله. ما او تاسو ټولو څوارلسو معصومینو باندې اعتماد اور یقین دی، باروسا دی، دی که هیڅ شک نشته. اما سوال دا دی آیا امام علیه السلام هم مو باندې باروسا اور اعتماد شته کنه؟ دا اساسی سوال دی. دا د هر یو مؤمن، هر یو انسان، هر یو مسلمان اور شیعه سوال دا دی. کیدای شي تاسو ذهن کې دا خبره راشي چې دا امکان لري چې مو د امام نصرت وکړو، مو د امام دوستانو یارانو کې وغه سند مو ته میلو شي، مو باندې امام اعتماد وکړي. تاریخ کې څه نمونه شته که نه؟ که تاسو خدمت کې اندی حواله سره زه غواړم بیان وکم، پکار دی ګنټې ګنټې خبرې وکړو. اما یوه خبره تاسو ته بیان کوم چې کله امام هدي علیه السلام ناست دی، شاه عبدالعظیم حسني بزرګوار رانوځي، نو امام ورته وایي چې مرحبا بکا یا ابوالقاسم انت ولینا حقا. امام سند ورکړ، ته د مو بهترین دوست یې. کله چې مالک اشتر شهید شول، امیر المؤمنین جمله دا وه چې مالک اشتر ما سره انغه نسبت و چې کوم د ما پیغمبر سره نسبت و. کله مسلم بزرګوار امام حسین علیه السلام کوفې ته ورستول، نو څه جملې وکړه، انی باعث الیکم، زه تاسو طرف ته درستون چوک، اخی خپل ورور، وابن عمی خپل ترزه، وثقتی من اهل بیتی خپل مورد اعتماد، څنګه باندې ما باروسا دی، به ما اعتماد دی. پس دغه تاریخ کې نمونې دي چې مو ته امام نه سند میلاویدلی شي، امکان لري. د ما و تاسو خواهشان دا دی. همدې کسانو کې چې یوه ته سند میلاو شوی دی، هغه هشام بن حکم دی. امام صادق علیه السلام ورته څه وایي، هذا ناصرنا، دا د مو مددګار دی. امام جمله دی، یعنی دا نه چې زه ویم چې زه د امام مددګار یم، د امام نصرت کوونکی یم، څه پکار دی مو، اما دا کافي نه دی. انسان ته د سند میلو شي، امام وی هذا ناصرنا، دا د مو مددګار دی. څرنګه د مو مدد کی د هشام؟ بقلبه خپل زړه سره، بلسانه زبان سره، بیده خپل لاس سره. ارڅو وګورو دا چوک دی صدیو ته دا سند میلاو دی، مو ته هم دغه سند میلاو شي. هشام بن سالم وی څه مناستیو، امام صادق علیه السلام سره اطراف کې ملګری دوستان ناستی. دی ټایم کې د شام والا یو کس راغللو، مرد شامی. امام نه اجازت وغوښتل، امام ورته اجازت ورکړ چې چینه. کله چیناستل غنه ورسته وي چې څرنګه راغلی، مولا ورنه تپوس کی امام صادق علیه السلام ورته مولا ما اوریدي دي چې ته د خلکو مشکلات حل کې، خلکو سوالاتو جواب ورکې، د خلکو مسائل اور مشکلات کې ته د خلکو مدد کې. زه راغلی وم ما تا سره بحث اور مناظره کوونکي دي، ما علمي مسائل راوړي دي، مشکلات ما راوړي دي، غواړم تا سره گفتگو وکم. ګوره بیس مو تاسو نه ورک نشي، مو د سند غواړو مو ته میلاو شي خپل زمانه امام نه. هغه امام نه څخه د ټولو انبیاو د اوصیاو د امامانو وارث دی. څرنګه مو ته پاته ولګي چې دا سند مو ته میلاو دی که میلاو نه دی؟ ارڅو چاته سند که تاریخ کې امامانو ورکړی دی، څه بنا باندې؟ مفتو کې نه، هغو کې څه خصوصیات وو، هغو کې څه صفات وو، هغو کې کوم هغه لوی کارونه هغو کولو چې امام سند ورته ورکړ، هغه کارونه وپېژنو. قطعا به څه کله هغه کار مو وکړو، مو ته به هغه سند میلاویږي. دا د بخیلو کور نه دی، د کریمو کور دی، د کریم اهل بیت دی. یو قدم مو چیږدو، هغه طرف نه 10 قدمونه وي. هر څه وګورو، هشام بن حکم ته دا سند ویلی میلو چې دا د مناصر دی. خب هشام بن سالم ذکر مکول، کله دغه شمر د شامی ویلو چې ما سوالونه دي، تاسو غواړو مناظره وکړو، ورته څه غواړئ، څه شي موضوع متعلق؟ وی مولا د قرآن قرائت متعلق غواړم مناظره وکړم. امام مخته وکړه، همران قربان مولا لاړ شه دې کاسه بحث وکړه. مرد شامی وی مولا نه،
زه راغلی یم تاسو غواړم مناظره وکړم. قدرمنو عزتمنو دا جمله واورو، ځان سي نوټ کو، محفوظه کو، مرګه وخته پورې دا جمله کافی دی ما و تاسو امید دپاره. امام یوه جمله وکړه دوره مو دا لیارې کې مزال کولی شو څه وخت امام دا جمله ما و ته مطالعه کوم وکړي. زمانې امام دا سند رقیقه څه دی ورته مرد شامی تصور دا ونه کې څه د همران معمولی کس دی، ته لاړ شه همران سره وکه مناظره بیس کا همران د بیه که زه امام صادق ته بیه کړی وم. الله اکبر. امام څومره اعتماد د خپلو دوستانو یارانو باندې دسې همران په شان ته دا کس پاره ته لاړلو، گفتگو وکړه. گفتگو کې دوه شیان دي، یو مستدل اور منطقی لاجیک بهترین سند سره گفتگو وکړه، او یو خوش اخلاقی سره ادب سره. دا د امام صادق علیه السلام درس دی. دا جنگ و جدل و جګړې زیاړې د هغ چا کار دی څه چا سره حق نه وي، چا سره علی نه وي، چا سره امام صادق نه وي. ما و تاسو امام صادق علیه السلام علی دی، مو د حقو مکتب دی. مو کوم گفتگو کوغه کې نمبر 1 پهله خصوصیت دا پکار دی څه مستند دلیل سره وي، دویم ادب سره وي. دا د امام صادق علیه السلام شاګردانو درس دی. همران کله گفتگو که راغله مولا ته وي څه وشولو، وی ماتی شکست راکه مرد شامی بیا شولم. ما بل سوالم دی، څه سوال دی غواړم دا معلوم کوم د ادب او د لغت عرب متعلق مسوالات راوړي دي. زه تاسو نه مولا دی متعلق غواړم سوال وکم. امام کله دغه خبر یو که مخکې چاته ته وکړو ابان ابن تغلب ته، ابان لاړ شه دسه مناظره وکړه. ابان راغللو مناظرې اور بحث وکړو، هغه مرد شامی بیا بیا شولو. بیا راغللو مولا ته وي څه دي خو ماته جوابونه راکوم، یو بل سوال هم موجود دی غواړم هغه کې تاسو مناظره بحث وکوم. امام علیه السلام تاسو کې څه شي په باره کې وي، زه راغلی یم فقه په باره کې تاسو سره بحث او گفتگو وکوم. امام آواز وکړو زوراره قربان مولا راشدی سره بحث مناظره وکړه. دریم کس زوراره کله گفتگو وکړو، زوراره هم شامی ته شکست ورکړو. څلورم ځلې بیا راغله مولا کلام علم کلام کې غواړم گفتگو وکم، علم کلام کې مناظره وکم. امام آواز وکړو چاته مؤمن طاق ته، مؤمن طاق قربان مولا لاړ شه دې سره مناظره وکړه. کله هغه کې شکست میلو شو، پنځم ځلې راغللو مولا ته زه مولا راغلی یو بل سوال مندي غدا دې څه د انسان قدرت اور استطاعت دی په باره کې څه خدای دې ته طاقت ورکړی د خیر اور شر کې انتخاب کی، ښه کارونه انجام کی، بد کارونه ترکی، د دې استطاعت په باره کې سوال غواړم وکم تاسو مناظره. امام آواز وکړه حمزه تیار ته، حمزه قربان مولا لاړ شه دې سره گفتگو وکړه. لاړ گفتگو وکړه، ثابتي که څه انسان ته خدای کوم قدرت استطاعت طاقت ورکړی دی هغه څنګه انتخاب کی، هغه ته جوابونه قانع کننده میلو شولو. راغلل شپږم ځلې مولا زه غواړم توحید په باره کې تا سره بحث وکم. امام آواز وکړه چاته هشام بن سالم ته، هشام قربان مولا دې توحید په باره کې بحث وکړه. اما آخري جمله راغللو اوم موضوع متعلق غواړم در سره بحث وکړم، څه شي په باره کې، امامت په باره کې. آواز یې چاته وکړ هشام بن حکم ته. هشام لاړ شه دې سره امامت متعلق مناظره وکړه. اوه سوالونه اوم سبجیکټو کې سوال وشو. امام سره دې ټایم کې اوه سپیشلیسټ ناست دي. دغه یتیمان آل محمد کائنات کې څه کوم د اهل بیتو معارفونه تجدیدي دا به څنګه سیراب کیږي. هغه څوک سیراب کولی شي څه هم علم وي هم ادب وي. دغه دوه شیان کوي زمانې امام دغه سند به ما ورته ترکي هذا ناصرنا بیده وقلبه ولسانه. کله دی اوم مناظره کې هم شکست وخوړل. امام د ټول کله کتلو امام دوره خوشحال و. جمله دا دی چې امام چهره باندې خوشحالي راغله، د امام شونډو باندې مسکراهټ راغللو. یعنی څه؟ یعنی دا ما تاسو کولی شو چې خپل امام د وی څه کچیرې د ما د پلانکې دوست تاسو بیا کو لکه زه امام تاسو بیا کوم، کچیرې دغه کس تاسو محکوم کو زه امام محکوم کو. امام کچیرې دغه د ما تاسو دی حالات کې وګورئ چې نن د سوشل میډیا دغه کې کله موږ گفتگو کو خلکو د امام صادق
مکتب شاگرد دی. امام صادق علیه السلام مکتب شاگرد یعنی هغه کله گفتگو کې لاجیک دی ورسره، منطق دی، دلیل دی، استدلال دی، آداب دی ورسره، یقین وساتو. کوم سند څخه امام صادق علیه السلام ورکو چاته هشام بن حکم ته د متهم راکی اور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هغه چهره مبارک باندې بو خوشحالي وی لکه د امام صادق علیه السلام چهره باندې. دا د نن ورځې ټولنه لوی درس دی. ما و تاسو د امام صادق علیه السلام د مکتب شاګردان یو. تاسو نه یو سوال کوم، کله امام ظهور وکي، امام لکه څرنګه اقتصاد کې پکار دی سیستم ما و تاسو موجود وي، لکه څرنګه ما و تاسو سره امنیت، آرامش، دنیا کې امن و امان قائم کو سره د ډیفنس سیستم وي. اندی شانته مختلف میدانونه دي کې یو علمی میدان دی. څورا کسان مو تیار یو علمی میدان کې کار کړی دی. دا نوم سوال دی. امام صادق علیه السلام شاګردان کوم تربیت کړي وو، څوک ورسره راغلل علمي کې چې کوم مشکل و سپیشلیست موجود وو. امام زمانه کې ابان ابن تغلب مجتهد و غته د فتوی اجازت وو. لغون د لاړ شو سرچ وکړو دی خبرې، یا ابان اجلس فی المسجد، امام صادق موجود دی. لاړ شه ابان مسجد کې چې نه فتوا ورکا، ما باندې ډیره ګرانه دي ستا ګورو ته فتوا ورکړي. دا د امام صادق علیه السلام کلام دی. دا یعنی دوره امام کار کړی و.